بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत البقرة ركو نمبر 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيها كسانو چه ایمان مراوڑے دے اذا تداینتم بدین هر کله چې تاسو معامله کوئ د یو بل سره په قرض باندې الى اجل مسمن د نیټې مقررې پورې فاکتبوه ولیکئ هغه وليکتب بینکم کاتب بالعدل او ودلیکي ستاسو په منځ کې یو لیکونکی په انصاف سره ولا یأب کاتب او ندی کوي انکار کاتب یعنی لیکونکی ان یکتبه د دې نه چې ولیکي کما علمه الله لکه څنګه چې الله دله پوهه ورکړې ده فلیکتب پس پکار ده چې ولیکي ولیملل الذي علیه الحق او بیان دی وکي یا املا دی وای هغه سړی چې په هغه باندې حق دی یعنی قرض دی وليتق الله ربه او دیریږي د الله نه چې رب د هغه دی ولا يبخس منه شیئا او ندی کوي کمې د دې نه هیڅ د قرض نه هیڅ فإن كان الذي پس کچری هغه سړی علیه الحق چې په هغه باندې حق یعنی قرض دی سفیها ناپوها او ضعیفا او یا کمزوری او لا یستطیع او یا طاقت نلري ان یمل چې بیان وکړي یا چې املا وایي هو نو دله فلیملل املا دی وای بیان دی وکي ولیه بالعدل د ولی یعنی د واکدار په انصاف سره واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواهان ونیسئ تاسو دوه گواهان ستاسو د سړو خپلونه یعنی د مسلمانانو سړونه فإن لم یکونا رجلین پس کچری نه دوه سړي فرجل وامرأتان نو یو سړی او دوه ښځې مما ترضون من الشهداء د هغه چا نه چې تاسو پرې راضي شوي یئ د ګواهانو نه أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى كهير شي د یوې ښځې نه نور یاد به کي دا یوه په دې دواړو کې دی بلې ته ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا انکار دی نه کوي ګواهان هل کله چې دوی را وبللی شي ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله او مکوئ سستی په لیکلو کې که وړه خبره او که لویه خبره تر د نیټې مقررې پورې ذلکم اقسط عند الله دا لیکل ستاسو دپاره د انصاف طریقه ده په نزد الله واقوم للشهادت یو زیاته صحیح ده دپاره د ګواهۍ وادنا او زیاته نږدې ده الله ترتابو چې تاسو به شک نه کوئ په شک کې به نه پرېوځئ الا ان تكون تجارة حاضرة مگر کوي یو تجارت لاس په لاس تدیرونها چې تاسو یې اړوئ را هړوئ بینکم په خپل منځ کې فلیس علیکم جناح نو نشته په تاسو باندې ګناه الله تکتبوها چې تاسو ونه لیکئ هغه واشهدوا اذا تبایعتم او ونیسئ ګواهان کله چې تاسو تجارت کوئ بیه کوئ تجارت کوئ د یو بل سره ولا یضار کاتب ولا شهید او نه دی ورکړی کېږي تکلیف لیکونکي ته او نه ګواه ته وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم او کچری تاسو دا کار وکړو یعنی تکلیف هم ورسوو بېشکه دا د ګناه کار دی دا ګناه وکړه یا ګناه شوه په تاسو باندې واتقوا الله ویریږئ د الله نه ویعلمکم الله الله تاسو له تعلیم درکوي والله بكل شیء علیم او الله په هر څیز باندې خبر دی پوهه دی وإن كنتم على سفر کچری تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او تاسو بیا نه موندو کاتب لیکونکی فرهان مقبوضه نو ګاڼه کېدی قبضه کړې شوي فإن امن بعضكم بعضا پس کچری امانت کې ښودو ځینو ستاسو نه د ځینو نورو سره فلیؤدي الذي اؤتمن امانته نو دا ادا دي کې هغه کس چې امانت ورسره ایښودی شوی دی امانت د هغه
وليتق الله ربه او د الله نه دې یریږي چې رب د هغه دی. ولا تکتموا الشهاده او مه پټوئ ګواهي. ومن یکتمها فانه آثم قلبه او چا چې پټه کړه ګواهي نو بېشکه ګناهګار دی زړه د هغه. والله بما تعملون علیم او الله ستاسو په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. اوس په دې رکوع کې الله رب العالمین د قرض، د لین دین، د معاملاتو د دې ټولو ذکر کړی دی دومره په ښایسته طریقه سره. خلک وایي چې دا قرآن شریف صرف د وظیفو د ذکر کتاب دی چې مونځ اودس او ذکر او وظیفې به درته ښایي. تا ته د ژوند طریقه ښایي، ته به څنګه زندگی تیرې، ته به لین دین څنګه کې، ته به تجارت څنګه کې، ته به قرضدار څنګه کې. د دې ټول کم اصول چې الله رب العالمین په قرآن کې ښوولي دي، پاک نبی صلی الله علیه وسلم په دې عمل کړی دی. ما او تا ته په عدالتونو کې جاري کړي دي، دا اسلامي عدالتونه مقرر شو او دا ټول هر څه په اسلامي عدالتونو کې دا مقرر شو. او د قرض ورکوونکي، قرض اخیستونکي، د هغوی ټولې معاملات چې به مخې له راتلې، ما او تا ته هم د تقوا حکم دی چې څنګه طریقه به کوئ. او بیا دغه شانتې اسلامي حکومت او عدالت. زما خویندو نن اسلامي حکومت کم دی، نن عدالت کم دی، نن زما پاکستان د لا اله الا الله په نوم جوړ شوی دی، خو زما په عدالتونو کې د انګریز قانون چلیږي، د مسلمان قانون، د قرآن قانون پکې نه چلیږي. الله دې په مونږه قرآن خوانه، دینداره، نیک عمله خلک مشران کې چې زموږ په عدالتونو کې قرآن کې دي، چې زموږ فیصلې په عدالتونو کې په قرآن باندې وشي، نو انشاءالله بیا هیڅ ګرانې نه دی. ما ته میسیجونه وکړي موږ ته داسې وظیفه وښیه، وایي دونه قرض رانه چا اخیستی، 10 لکه اخیستی، 15 لکه اخیستی، 100، څوک وایي 50 لکه، او قرض او لین دین، او بیا ورک دی، بیا غیب دی، بیا وتښتېدو، بیا دا وشو. لکه دا ولي؟ دا ټول الله رب العالمین په ښایسته قانون چې څوک پوهیږي هغه دا چلونه نه کوي. الله فرمایي کله چې تاسو اولنۍ خبره راته دا فرمایي چې تاسو لین دین کوئ نو خامخا یې لیکئ. یو خو دا کمی انسان نه په خپل هم دا کمی چې دی ونه لیکي نو بیا سبا جنګ جګړه ورانه ترې راشي. پخوا به لیکونکي نه و. الله رب العالمین د دونه خبره کوي چې چاله الله پوهه ورکړې ده، د لیکلو لوستلو تعلیم علم ورسره دی، لیکل کولی شي، نو په کار ده چې هغه لیکل وکړي. لکه دا لیکونکی د لیکلو نه تښتي، دوله دې څه پیسې مقرر شي، هغه دې پیسې دې وله ورکوي، خو لکه د کاتب چې دی به تښتي نه، په کار ده چې دی لیکل وکړي، په دې سوچ یې وکړي د یو مسلمان معامله ده چې لیکل وکړم. بیا الله د دومره پورې خبره کوي که یو بنده دی او هغه په هغه باندې قرض دی، هغه خبره نشي کولی، ناپوهه دی یا کمزوری دی، ضعیفه دی، نو هغه دې چاله اختیار ورکړي، زوی له دې اختیار ورکړي، رور له دې اختیار ورکړي، بل چاله دې اختیار ورکړي، نو هغه به املا وایي. لکه د هغه کم لیکل چې وشي نو هغه املا دی وایي، مطلب هغه بیان دی وکړي، خو د انصاف سره. او بیا الله پاک فرمایي چې کله تاسو لوی معاملې کوئ، د قرض خبره کوئ، نو رسید لیکل او ګواهان نیول الله پاک ضروري کړل. رسید لیکل او ګواهان لیکل چې دی هغه ضروري دي. مطلب دا چې بیا ګواهان چې دي نو هر بنده خو د ګواهۍ دپاره نه دی که نه، داسې خلک ګواهان کوي چې تاسو د هغه د اخلاقو نه، د دیانتدارۍ نه تاسو متاثره، لکه عامو خلکو کې د هغه دا اعتبار چې او دا دروغجن نه دی، دا کرپټ نه دی، دا بد اخلاقه نه دی که نه. بیا الله 2 سړي یاد کړي دي، خو که 2 سړي موجود نه دي نو که یو سړی دی نو بیا 2 ښځې یادې کړي دي. نو 2 ښځې ځکه یادې کړي دي چې که د یوې نه یې راشي نو بله ور یاده کړي. نو دا که تاسو د مغرب نه متاثره خلک وایي دا وګوره په ښځو باندې 15 وخته مونځ دی او روژې پې یو شان دي، په مونږ دې بیا 2 نیم مونځونه وی که نه چې د ښځې ګواهي نیمه ده که نه، نو بیا دې رانه مونځ هم نیم وی که نه، بیا دې را باندې روژه هم نیمه میاشت وی 15 ورځې وی که نه. نو دا د مغرب چې بینرې اوچتې کړي او په 8 مارچ باندې راوځي او موږ د ښځو حقوق غواړو، ښځو له دغه ورکو، د ښځو حقوق چې الله کم را کړي دي که نه، او پاک نبي صلی الله علیه وسلم چې کم را کړي دي، او کم قدر او کم عزت الله زمونږ په قرآن کې بیان کړی دی که نه. دې خبرې ته تاسو سوچ کوئ، څومره ښایسته خبره د سړي ته وایي که 2 سړي د ګواهۍ دپاره، یو سړی به یوازې ودرېږي ګواهۍ به ورکوي، او چې ښځه په کچهرۍ کې ودرېږي نو الله پاک یوازې نه ودروي، وایي نه 2 ښځې په یو وخت به یو سړی به یوازې ګواهي ورکوي، خو یوه ښځه به ګواهي یوازې نه ورکوي. تاسو ووایئ په عدالتونو کې په کچهرۍ کې څونه ګڼه په سونو نارینه ناستي، څنګه به یوه ښځه عاجزه راځي او مخې ته چې 2 کسانې خلک په یو بل ډاډی، اسیم چې د کوره د چا کره غم ښادی له زو چېرته یوازې ښځه به لاره وینې څونه به دې ښکاري. خیال مې ورته ځان سره یې کچ بچوړی ورسره کړی، خو لکه یوازې نشي تللی. دا الله رب العالمین په دې زنانو کې هم حیا ایښې ده، دا وجود یې وله عورت وایي دی ته، یعنې هغه څیز چې هغه پټیږي، دا چې څونه پټی دا ښایسته. نو
یوازې نه ډېر فساد هم پیدا کیږي. او دغه شانتي لکه موږ د زنانو د وړو 10 میاشتو بیمار په دې حالت یوازې ښځه په یو کچهرې کې تاسو ودروئ، یا د زنانه بیماری یا ډېر هر څه کمې کوزې پکې راځي که نه، نو دوه ګواهان. او بله دا چې ښځه دغلته ودرېده نو هغه دونه ویرېږي، د زنانه کمزوري ده، داسې نه د دې نه هېر شي نو چې دوه تنه نو په یو بل به ډاډی نو یېرېږي به نه، نو خبره به ترې نه هېره کېږي. او بیا الله فرمایي خیر دی داسې ما چې به دا خو چې خبره د جوانی لیکم د دې ګورونو کې دا خلک د کش ورته وایي که څه دغه اچوي که نه، دا قسطونه چې اچوي نو په دې باندې اکثر چې لیکلی نه کړي نو بس بیا په جګړه باندې د یو بل نه داسې په زړونو کې ګیلې، یو وایي ما ورکړی بل وایي ما نه دی ورکړی، حالانکه یو طرف ته خو به ظاهره د څه کمې شوی که نه، خو دا نه پوهېږي، دا تېري. نو ځکه لیکئ که وړه خبره قرآن وایي که غټه خبره دا حکم دی د الله، په دې خبره پوه شئ چې دا حکم دی د الله. او بیا الله رب العالمین فرمایي دا د انصاف خبره ده په نزد د الله، او زیاته صحیح ده د ګواهۍ دپاره، او ډېره نږدې ده چې تاسو په شک کې پرې نه وځئ. الا ان تکونه تجارتا حاضرتا. الله فرمایي لاس په لاس تجارت دی، تو پیسې راکې یو څه دله در کوم ته یو څیز اخلې، لکه د لیکلو څه ضرورت نشته دی، دغه خبره ده نو خیر دی بیا مه لیکئ، دغې کې بیا ګناه نشته دی. خو ګواهان ودروئ کله چې تاسو تجارت کوئ، بیه کوئ، معامله کوئ، لین دین کوئ، د هغې دپاره خامخا تاسو بیا لیکل کوئ. بیا الله فرمایي چې کاتب له هم تکلیف نه ورکوئ. ځینې خلک هله راشه تا ګواهي کړي دي اوس راځه، بس هر وخت په ګواهۍ او جګړمان غونته کې خلک یي که نه، نو الله د دې نه مسلمان منع کړی، دا کار به نه کوئ، دا تاسو فسق کوئ، د ګناه کار کوئ چې ګواهان بیا تنګوئ، لیکونکي تنګوئ که نه. بیا الله پاک د سفر په سفر کې د لین دین خبره هم کړې ده، د هغې طریقه راته هم ښایي چې تاسو په سفر کې او لیکونکي نشته دی نو ګاڼه چې ورته وایي که نه، لکه تو ماله ګړی راکې یا مال د سرو بنګړې راکې یا ماله بل داسې لاکټ راکې بل څه شی راکې چې دا واله او زه اوس په سفر کې یم زما 1 لک روپۍ قرض پکار دي، نو زه به ستا هغه کالې یا هر څه شی چې زما سره د ثبوت په طور دی او هغه دغه پیسې چې ما تعالی درکړې، بیا چې کله تو هغه پیسې پوره کړې چې ماله به پیسې راکړې، زه به دله هغه کالې بنګړې یا ګړی یا هر څه شی چې دی او زه موبایل یا هر څه چې او زه تعالی واپس درکړم. ټیک شو، دې ته ګاڼه ویلې کېږي. او بیا الله فرمایي شهادت مه پټوئ، چا چې شهادت پټ کو نو هغه د هغه د زړه نه ګناهګار دی. ګواهي چېرته مه پټوئ، او الله ستاسو په عملونو پوهه دی. په دې ګاڼه کې یوه خبره دا ده چې کله په ګاڼه کې څه څیز ورکړلی شي که نه، د دې صرف مقصد دا دی چې قرض ورکوونکي ته د خپل قرض د واپس اخیستلو تسلي، ځکه دا خبره ده. یعنې قرض ورکوونکي ته دا حق حاصل نه دی چې د ګاڼې کم څیز وي د هغې نه فایدې اخلي. که چا یو کور د چا نه په ګاڼه کې واغستو که نه، نو یې په هغې کې په خپله اوسېدل یا د هغې کرایه اخیستل، دا په اصل کې سود خوړل دي، یعنې دونه ګناه ده. په قرض پیسو باندې سود اخیستل او د ګاڼه شوي څیز نه فایده اخیستل دا یو شی دی. ګورئ په دې اصولو ځان پوهه کوئ ښه. په اصولي لحاظ سره په دې دواړو کې هېڅ فرق نشته. اوس که یو څاروی چا په ګاڼه کې درکړو، غوا یې درکړه، بیزه یې درکړه، نو د هغې پی ځکه استعمالولی شي او سورلي پې ځکه کولی شي چې او بوج پې ځکه وړی شي چې دغه څاروی چې دی هغه ستا نه خوراک غواړي. بغیر خوراک نو څاروی تو نه شي ساتلی که نه، بیا خو مري، نو چې ته خوراک ورکې نو ځکه تې پی هم اخیستی شي. بل دلته الله رب العالمین فرمایي وایي چا چې ګواهي پټه کړه د هغه زړه ګناهګار شو. مطلب دا چې دا زړه داسې مین څیز دی په انسان کې، او که دا ګناهګار شو نو ټول وجود بیا ګناهګاري که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي وایي تاسو واورئ چې په بدن کې د غوښې یوه ټوکړه ده او کله چې دا درست نو ټول بدن به درست دی، او که دا ورانه شوه بګړاو شوه نو ټول بدن به وراني. او یاد وساتئ چې دغه ټوکړه دا د انسان زړه دی. د بخاري شریف حدیث دی. او په یو بل حدیث کې دی چې کله انسان د ګناه کار وکړي نو د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګي، ټاکې پې وشي، چې انسان توبه وباسي نو دا ټاکې ختم شي، وینځلی شي. او چې کله دې توبه ونه باسي او بل ګناه پسې وکړي نو دا ټاکې چې دی دا نقطه دا نورم لږه غټه شي، بیا دې بلو کې دغه شانتې ورو غټېږي تر دې پورې چې دا توروالی ټول زړه راګیر کړي. الله دې موږ ټول د داسې زړه نه په امان کړي. او چې کله دا تور شي دا زړه که نه، بیا په دې باندې اثر نه کوي، بیا په قرآن هم اثر نه کوي.
بیا په هیڅ خبره اثر نه کوي که نه. په نیت کې بیا دغه راشي ورانې راشي او بس هر د ګناه کار د بنده ته آسان شي که نه. اصل کې د انسان سوچ او فکر چې دی نو دا د زړه سره تعلق ساتي. سوچ او فکر هغه شانی څنګه چې دی په زړه کې خبره وه چې زړه دی پاک وجو سوچ او فکر او نیت او ارادې هر څه به دي پاکي، او چې زړه دې ګنده و که نه الله دې موږ ټول د زړه د توروالي نه په امان کړي. الله دې زموږ زړونه پاک کړي. خو یو خبره ده چې د زړه په خیالاتو باندې کله کله بیا اکثر د ملګري تپوس وکړي ما چې وضاحت وکړم که نه وایي په زړه کې مې خبره راله نو چې په دې باندې به ما الله پاک رانیسي که نه به مې پرې رانیسي. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي وایي کله چې دا آیت نازل شو موږ ډېر خفه شو چې دا څنګه آیت دی، لکه دا خو زموږ په زړه کې کله کله د ګناه خیال راشي نو د هغه خیال به هم زموږ سره حساب کېږي او چې د هغې به پته نشته بیا معافي یي او که معافي به یې نه یي. ځکه چې د زړه دا خیال راتلل خو سم د انسان د اختیار نه بهر یي، خلک د ځان نه لرې کوي خو خیال خو پکې راځي. نو صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ووایئ چې موږ د الله حکم واورېدو او موږ اطاعت کوو، موږ خبره ومنله. صحابه کرامو دغه شانتې وکړه او بیا د آمن الرسولو دا دوه آیتونه چې دي دا نازل کړلی شول او بیا لا یکلف الله اوس په دې مخکینی رکوع کې راشي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها چې الله پاک تکلیف نه ورکوي یو نفس ته مګر د هغه د وس مطابق نو چې دا آیت راغی نو دا حکم منسوخ کو. مطلب دا په خبره پوه شوئ چې د زړه کې د کومه اراده راله نو په هغې د الله نه رانیسي. تو وایه د زړه ته وایه چې حرام او غلطه اراده یي نو عمل پې مه کوه او فوراً خپله اراده چې ده نیکۍ ته اړوه نو بیا دې پې الله نه رانیسي، او چې عمل دې پې وکړو بیا دې پې الله رانیسي. نو خیالات خو خامخا وران شیطان کله راواچوي کله د خپل نفس قار خلکو له ناڅاپه په وړه خبره ورشي او یا داسې که نه نو چې ته صبر وکړې تو هغه په عمل کې را نه ولې نو بیا پکې ګناه نشته. صدق الله العظیم.